دا وخت د اختر دویمه ورځ د ټورستو په دونه لوی تعداد باندې سوات ته راتګ او بیا په لنډاکي چیک پوسټ باندې د پولیسو سخترین اقدامات د دې ټولو سره نن مخامخ شول د سوات پولیس ولې چې د ملکنډ کې ډیر زیات لوزینګ و د ملکنډ د انتظامیه طرفه زمونږ ټریفیک ملګري خواران زمونږ اسپایان چې تر اوسه پورې دوی روټۍ هم نه ده خوړلې چونکې دوی د دې پیس کول دغه خلک چې دا واپس شي دا وخت راله په لاس باندې د مټي ډي اس پي زربادشاه صاحب په لاس راغلی دی زنګ ملګری دی ډېر قدرمند دی اختر یې مبارک شي چې د دې نه مبارک شي ډېره مهرباني لکه د دې دا پته لګي چې ډي اس پي اسپایان بالکل ټول په ډیوټي دي او زمونږ مین فوکس چې کوم دی چونکې دا زمونږ لنډاکي چې کوم دی ګیټ وی ده زمونږ د آر پی او سي د طرف نه د ډي پي او سي د طرف نه دا خصوصي احکامات د اختر نه یو 15 ورځې مخکې اناونس شوي چې به سوات چې کوم دی نو د کرونا وایرس د وجه باندې دلته به ټول چې کوم دی نو هوټلې هر قسمه زمونږ پکنیک سپاټ چې کوم دی هغه بند وي نو لہذا دوی ته اپیل شوی په سوشل میډیا په ذریعہ په پلیکس په ذریعہ باندې او په هر طریقه باندې د خلک انفارم شي چې تاسو مهرباني وکړئ سوات ته د راتګ کوشش په دې حالاتو کې مه کوئ پیر صاحب دا راته ووایه تاسو د لنډاکي چیک پوسټ ولیدو نن د سهار نه دا زموږ د خواران ولاړ دي چې په دې کې د ټریفیک اپریشن پولیس ورسره د سکیورټي فورسز ادارې دوی ستړي شو په دې باندې دا دومره لویه جمګټه چې وه د سوات موټروی باندې هغه اقدامات ونه شو نو آیا ستاسو کوارډینیشن نه و د دغه انتظامیې سره که څه مسله زه دا ویلی شم دا نه وایم بهرحال زمونږ ملکنډ انتظامیه هم موږ سره په دې سلسله کې چې کوم دی نو په رابطه وه خو به هر حال چونکې ملکنډ ریجن ته ډېرې لارې راغلي دي یوازې ایکسپریس وی نه ده راغلی نو دا خلکو چې کوم دی نو په مختلف لارو باندې چې کوم دی نو د لنډکي ته ځان رسېدی دی او زمونږ چې کوم دی نو تاسو ته پته چې مین روډ چې کوم دی د سوات ته انټر کېدو لپاره یو زمونږ لنډکي دی ګوړه چیک پوسټ دی ورسره ډیپو چې کوم دی نو په دې باندې موږ خپل اقدامات کړي دي سهار نه والا اوسه پورې زمونږ ځوانان تاسو یې غریبانان چې کوم دی نو په ډیوټۍ ولاړ دي تاسو یې نه د گاډي واپس کیږي دا دې لپاره چې یاره د کرونا وایرس د وجه نه چې حکومت کوم اعلان کړی دی کوم SOP جاری شوی ده د هغې تحت چې کوم دی نو سوات پولیس چې کوم دی نو هغه لګیا دي او هغه ټورست چې کوم سوات ته د راتګ کوشش کوي په دې لارو باندې هغوی په طریقه باندې ډېر په خوش اخلاقۍ باندې هغوی ته وایي چې یاره د حکومت د اعلان مطابق چې کوم تاسو مخکې نشئ تللی تاسو واپس شئ صاحب تاسو یو لوی نظر دی د ملکنډ ډویژن په ټوریزم باندې هم په خپل ډپارټمنټ کې هم ستاسو یو تجربه ده چې بیا راشي دا ټورست زموږ میلمانه دي خو چونکې اوس حالات دا دي چې هوټلې بندې دي د سټې مسله ده ورسره به د خوراک مسله دغه خلک د ګوري څه ورته وایي بالکل زه د ټولو ټورستو ته زموږ د سوات چې څومره د سوات سوري زموږ د وطن چې څومره دغه دي سیاه دي هغوی ته زه یو خواست کوم چې دا سوات ستاسو نه چا وړی نه دی دا سوات به تاسو لپاره انشاءالله د دې وبا نه پس او موږ به تاسو ته تاسو ته هغونه اچوو تاسو یقین وساتئ چې کله هم دا لاک ډاون ختم شو د حکومت چې کوم SOP جاری کړی ده هغه کې حکومت نرمي راوستله موږ به تاسو ته ویلکم کوو اوس ته یو خاص کوم مهرباني وکړئ چې تاسو سوات ته په دې حالاتو کې د راتګ کوشش مه کوئ هوټلې بندې دي هېڅ قسمه خوراک نشته هېڅ قسمه فیسیلیټیز نشته مهرباني وکړئ تاسو مه راځئ صاحب یو کمنټ څنګه لمه چې هغه نه په اردو کې علما چې کوم زمونږ د ملک په پنډۍ اسلام آباد او لاهور کې کوم ټورست کې یا زمونږ نوجوانان په موټر سایکل راځي دا میسج لګ په اردو کې آؤ اچھا بھائی میرا تمام پاکستان کے ٹورسٹ حضرات سے درخواست ہے کہ ضلع سوات میں تمام جو ہمارے پکنک اسپاٹ ہے جس میں ہوٹل ہے جس میں ہوٹل کی کوئی فیسلٹیز یہاں پہ ابھی نہیں ہے تمام ہوٹلز جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں کھانے پینے کے ہوٹل جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں تو برائے مہربانی سوات آنے کی زحمت نہ کرے آپ کو بہت تکلیف ہوگی یہاں پہ پولیس آپ کی حفاظت کے لیے کھڑی ہے لیکن چونکہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ عید کے دنوں میں آپ یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے تمام ہوٹل بند ہیں تو لہٰذا آپ سے دوبارہ میں اردو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ سوات آنے کی زحمت نہ کریں کیونکہ کسی قسم کا یہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے DSP صاحب یہ میسج بھی آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ جو زیادہ تر نوجوانان ہم نے موٹر سائیکل پہ دیکھے پنڈی اور لاہور سے ان کا تعلق تھا نہ ان کے پاس ہیلمٹ تھا نہ ان کے پاس کوئی حفاظتی گلوز اور ماسک تھے تو اس حوالے سے آپ کیا انفارمیشن ریکارڈ کریں میں اس میں تو کلیئر یہ میری طرف سے ایک اطلاع ہے ان کے لیے کہ بھئی جب بھی آپ کسی علاقے میں آنا چاہتے ہیں مطلب آپ کا جو وہاں کا آپ کا انتظامیہ ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ماسک اور یہ ہیلمٹ جو ہے وہ انشور کرے
बकाया तो यहाँ पर स्वाद में आने की इजाज़त नहीं है, तो भाई क्यों आप मोटरसाइकिल भी तकलीफ़ करके अब आ रहे हैं। तो बराए मेहरबानी किसी किस्म की जहमत से बचने के लिए आपको स्वाद आने की आप कोशिश ना करें। और DPO स्वाद से इस तरह कोई इन्फॉर्मेशन पेट्रोल पंपों को जारी हुए कि हेलमेट न हो तो उनको पेट्रोल न डाला। बिल्कुल, ये क्लियर कट मैसेज दिया गया है, ये पहले से भी है और हमारे DPO साहब ने ख़ास तौर पर ये अहकाम जारी किए हैं कि जिस मोटरसाइकिलिस्ट के साथ हेलमेट नहीं होगा इसको पेट्रोल ना डलवाया जाए। शुक्रिया। ईद है और वबा के हवाले से सवाद की आवाम की तरफ से कोई मैसेज आपका हो तो हमें बस मैं तमाम पाकिस्तान के अवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी इस वबा को सीरियस लीजिए। ये कोई गप नहीं है, कोरोना एक ख़तरनाक वबा है, इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो बराए मेहरबानी आप भी हुकूमत की जो हिफाजती इक़दाम है इन पर भरपूर अमल कीजिए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इसका भी आप मतलब इंश्योर करें, फासला रखें एक दूसरे से, और इन इक़दाम पर जो हुकूमत ने जारी किए हैं इन पर अमल दरामद करें। शुक्रिया। कोर मोहब्बत जमा सला दमटी DSP पीर साहब मौजूद हो पीर साहब इंफॉर्मेशन पर पुख्तू उर्दू किंग पदे खबर बांधी रावल की कम मलगरी उर्दू स्पीकिंग दिया हुई हम पदे अमल बांधी वकई स्वाद तमराज है और डेर लुया परेशानी दा वक्त पर जरगाव टू वरस दी द स्वाद का बॉर्डर बांधी जमा दी मेहरबानी वकई द पदे बांधी पर सख्ती सरा अमल वकई मलगरी रिपोर्टर बखरवान सरा मसुल बचा रहा के इजाजत अल्लाह पामान।